بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پاکستان ټلویزیون سنټر په خبر دی. زه مساسو قربل حاضر او پروګرام دی کره خبرې. نن به په خپل پروګرام کې من دوه موضوعات باغی باندې د خپل ماهرینو رائے اخلو. یو خو د ایران او د امریکای ترمنځ شوی معاهده او د هغې نه پس د ایرانی صدر پاکستان دوره. دا ولنۍ موضوع ده. په دې باندې به ګورو چې د پاکستان په ټول جنګ کې کوم چې 28 فروری نه وروسته را شروع شوی و، په ټول دنیا په یو سر باندې درد و، هغې کې پاکستان څومره مهم کردار لوبولی دی. او دویم د خیبر پښتونخوا د 2170 ارب روپو بجټ ډیر عجیبه بجټ دی. په دې بجټ باندې حکومت تنقید کوي، اپوزیشن تعریف کوي. اوس دا پکې اولنی ځل ما په خپل صحافتي کیریر کې دا خبر سیز ولیده، نو د دې باندې به هم د خپلو ماهرینو رائے اخلم. زموږ اولنی میلمه دی فرید الله صاحب، صحافي دی، خبریال دی او د دې سره سره ښه جوړ نظر لیکوال هم دی. په دې ټولو څیزونو نظر ساتي. فرید الله صاحب ډېره زیاته مهرباني پی ټي وي ته د وخت ورکولو. ظاهرشاه شیرازي صاحب دویم میلمه دی، تجزیه کار دی، ملګری هم دی او لیکوال هم دی او مختلفو نړیوالو ملکی ادارو دپاره خاص کر چې کوم دا د وار ټیرر یا د موضوعاتو په هغې باندې خپل ښه ټیک ټاک نظر ورکوي. ظاهرشاه شیرازي صاحب ډېره مهرباني. تاسو به زه شیرازي صاحب یم، ظاهرشاه شیرازي صاحب به کم وي. فرید الله صاحب ستاسو به شروع شو د ایراني صدر دوره. بظاهره خو دې دوره کې هغوی د پاکستان شکریه ادا کړله، رالل د هغه جنګ چې په ایران باندې په 28 فروری نه مسلط شو او د هغې نه پس چې کوم دی پاکستان صرف هغه د پاکستان سره بیا په اخره کې قطر یو ځای شو د دې جنګ د ودرولو کې هغوی خپل کردار ولوبولو. د دې دورې ته د ایراني صدر دوره ته او بیا په پاکستان کې چې د هغه سترنګه استقبال شو، ځکه چې 13 کال هم هغه تقریبا همدا ورځې وې چې ایراني صدر راغلی او تاسو که خیال وي راللې لاهور ته د علامه اقبال په مزار باندې حاضري وکړله او د هغې نه پس اسلام آباد ته راغلي. صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه لیاز علي صاحب. زه ګڼم چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د ډېرو غټو غټو ملکونو نه، د ډېرو غټو غټو سپر پاور نه هغه کردار مخکې وکړلو، مخکې ادا کو، فرنټ لاین ته راغللو، یو غټ ریسک یې واخیستلو او د سټارټ نه په دې کې خبرې اترې شروع کړي. نورو ملکونو وروستو جاین کو، څنګه چې تاسو ووایئ چې قطر هم بیا، خو ریسک چې دی نو دا پاکستان واخیستلو، د ایران سره څنګ په څنګ ولاړو او په دې کې تر دغه ساعته پورې دومره کامیاب شو چې د امریکې نایب صدر ورسره د ایران چې کوم سپیکر و هغه او نور چې کوم ګڼ شمېر مشران و هغه پاکستان ته راغله. یو دور شو د مذاکراتو او ټولې دنیا دا ګڼل چې یاره بس دا معاهده ختمه شوه یا دا خبرې اترې ختمې شوې، یو قسم ته مایوسي وه. دغه کې بیا پاکستان بیا پرې نه ښوده، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم زمونږ پرایم منسټر دی یا ډیپټي پرایم منسټر دی یا زمونږ فیلډ مارشل دی، دی لګیا اومکې کې خبرې کولې او بیا یو داسې سټیج رارسېدو چې دغه لاسلیک چې دی نو په هغې الکترونیک سیګنیچر شو. د هغې نه پس بیا د ټولې دنیا مخې ته اکه څیزونه راغلل. د ایران په ګټه باندې وشولو، ایران ثابته کړله چې هغه رستو شوی نه دی. خو لیاز علي صاحب دغه چې تاسو کوم د صدر دغه دوره یادوئ نو هغه صرف یو کارټیسي کال ورته زه ویلی شم چې د پاکستان د قیادت او د پاکستان د عوامو که تاسو وګورئ نو به حیثیت مسلمان د پاکستان خلک هم د ایران په شا باندې ولاړو، د پاکستان دغه ایفرټس چې دي نو د دغې ستاینې کړې وي او نن ټولې دنیا کې پاکستان واحد داسې ملک دی چې ټولې دنیا ته دا اپروو شوه. هغه ملک چې د هغې خلاف به دا پروپیګنډا کېدله چې دلته دهشتګردي ده، بدامني ده او دا چې دی په همسایه هیوادونو کې بدامني خورئ، هغه نن په دې ځای ولاړ دی چې د دنیا غټو ملکونو کومه معاهده ونه کړې شوله، کوم جنګ ونه درولو شو. یو خو دا ده لیاز علي صاحب چې د پاکستان دې ایفرټس چې دی ټوله نړۍ چې ده د تھرډ ورلډ وار نه بچ کړې ده زما په نظر کې. دویم دا د تاسو ګورئ دغه څو میاشتو تاسو ذکر وکړو چې د فروری نه واخلې تر دغه سیز فایره پورې، نو د پاکستان سره سره که هغه د یورپ ملکونه دي که امریکا ده او که میډل ایسټ نو دغه کې
کرایسیس وو، فاینانشل کرایسیس وو، د فوډ شارټیج وو، د پټرول او د پټرولیم چې څونه مصنوعات دي د هغې په وجه ګراني ډېره برخه تلې وه. نو دغه معاهده وه چې تاسو وګورئ چې هغه د پټرولیم هغه انټرنیشنل قیمتونه چې دي هغه په ډیکلاین شو، او دا نن چې کوم صدر د ایران راغلی هم د دغې شکریه ادا کېدو دپاره او مخکې ایران به غواړي چې پاکستان سره داسې لاسلیک وکړي، داسې معاهدې وکړي چې د هغې دواړو ملکونو ته بلکې د سیمې ته هم د هغې فایده فایده وي. شیر رضی صاحب دا چې کومه نقطه ده مطلب د ایراني صدر راتګ موږ عمومي توګه د پولیټیکل ساینس د کتابونو په لومبو چپټرو کې دا ویل کېږي چې یاره ته خپل ملګري بدلولی شي خو ګاونډیان نشي بدلولی، او بیا په دې ټول ایران په ګاونډ کې په هر ځای باندې هغه اټیک کړی دی. دغه داسې ګاونډ نه و چې هغه ډرون په هغې باندې نه و کړی. واحد پاکستان و چې د هغې سره مسلسل د سفارتي لارې د دې کولو پاکستان یو لوی جنګ چې کوم دی د هغې مخه د ایران د صدر دا دوره د دې سره په دې سیمه کې مطلب یو خو براډر په دنیا کې عوامن غمی شو د هغې د تیلو قیمتونه وغورځېدل، د دې نه هټ کر چې کوم دی د دې موږ چې د میډل ایسټ او ساوث ویسټ ایشیا به زه یاد کوم چې دا چې کومه ده. لحاظ صاحب ډېره مننه فرید صاحب چې څنګه ټول بیکګراؤنډ ویلو په هغې خو خبره نه کوو، خو څه دا ګڼمه چې لکه دا ورلډ وار 3 چې کوم د دې څه اهداف وو، هغه دا اهداف نه و چې د ایران لیډرشپ په الیمینیټ کوو یا د ایران نیوکلیر ایسټس په تباه کوو، دا خو یو ماینر اهداف وو. خو د دې نه غټ هدف دا و چې د اسرائیل هغه کم ایکسپینشنست ډیزاین و هغه به موږ څنګه امپلیمنټ کوو. ګورئ چې ورلډ وار 2 نه پس طریقې سره 48 نه پس کوم ایکسپینشن ده ایکسپینشن ډیزاین هغه ډېر حده پورې تاسو وکتل چې ټول نه زیات تکلیف دا ټایم کې که موږ ووایو چې دا جنګ چا وبیللو، نو زه دا ګڼم چې د زاینسټ لابي کم پلان او د یو ګریټر اسرائیل والا هغه ډېر حده پورې هغه کرټیل شو، د غټ لکه ګټه د دې ریجنل دا شوه. بل تاسو دا وګورئ لکه پاکستان دا چې زه ګڼم چې په میډل ایسټ کې یو ډېره غټه تباهي هغه روکا وکړه. دا لکه خلک خو وایي خو غالبا د اسرائیل پلان دا و چې د ایران او د میډل ایسټ ملکونو لکه سعودي عرب، قطر، بحرین، کویت او لکه یو ای خو اسم لکه د زاینسټ لابي یو فرنٹ لاین بیسز وو. قطر او سعودي عرب د پاکستان په ډیپلوماسۍ باندې په سکسسفل زه به ګڼم چې فارن پالیسي ډیپلوماسي خپل ځای باندې خو ملټري ډیپلوماسي ډېره امپورټنټ ده. لکه دې کې کوم موږ اوس نن بټرینګ کوو نه بله خبره کوو، بلکې دا لاین راښکلم ډېر ګران دی اوس دې وخت کې. بل ګوري د خلکو پاکستان کې دننه او بهر هم دا خیال و چې پاکستان ډېر لوی رسک واغشتو، دا پاکستان کولی نه شي. او بیا تاسو وکتل چې ټاکس به کله سلو شو، ډیلی به شو، ټروت سوشل باندې به د ټرمپ صاحب خبرې رالې، او بیا په یو داسې اړخ ته چې ټرمپ صدري. نو مطلب دا ده چې یو ریلایبیلیټي فیکټر هم ولې چې د ټرمپ اچا ویل چې د ټرمپ ګارانټي به څوک ورکوي، پاکستان سټل ډېر لوی لکه کردار ادا کوو. زه دا ګڼم چې په نړۍ کې به د دې یعنی اثرات څه دي. اثرات خدا شي چې د پاکستان رول ایز ا پیس سټیبلایزر نه بلکې دا ټایم کې پاکستان ایز ا سیکیورټي پرووایډر میډل ایسټ کې د هغې په طور باندې د پاکستان کردار ښکاري لګیا دی. انټرنیشنلی که موږ وګورو که نه لکه دا ټایم کې ډیپلوماټیک فرنټ باندې سعودي عرب، قطر د پاکستان د ډیفنس سپیکټ لاندې راتلل غواړي. تاسو که وګورئ په دې رستوني د جنګ نه پس 15 داسې ملکونه دي چې د هغې ایر چیفز چې کوم دي راغلي دي پاکستان ته، د پاکستان ایر چیف سره ملاقات کړی، یعنی مطلب دا ډېره لویه خبره ده. بل ګورئ د پاکستان ډیفنس چې کوم طاقت دی هغه په میډل ایسټ کې کېناستو لکه په سعودي عربیز باندې، او دا د سعودي حکامو یو لکه اوپن وینا ده چې د پاکستان نیوکلیر امریلا دا زموږ د سعودي عرب د پاسه ده. او دې نه پس تاسو ګورئ قطر وایي زه راځم، بحرین هم دا ویلي دي سوای د یو ای نه، ټول راتلل غواړي چې دا یو سیکیورټي یعنی چې کوم حصار دی په هغې کې موږ تاسو شامل کړي. خو په دې جنګ کې حکومت ګورو چې رئیس صاحب یو بل هم دغه وشو اوورال د ایرانین اټیکس ته وګورئ. سعودي عرب کې ستاسو خیال په هغوی یو اټیک 2-3 شوي او په هغه یو اټیک چې کوم شوی په هغې پاکستان د هغې مزاحمت کړی د ایران هغې اټیکس کې تاسو ګورئ بیا چې کوم د عراق کوم بیا ایران د هغې دا وکړي چې دا زموږ پلان ریزن دا ګورئ د اسرائیل پلان خو دا نه و سمپل چې هغه په ایران باندې اټیک وکړي. هغه خو امریکا ظاهره خبره ده کنوینس کړو چې ته ایران نیوټرلایز کړو نو زموږ پاور به دلته زیات شي. مین پلان خو دا و چې وایډر جنګ شي په میډل ایسټ کې اور ولګي. سعودي عرب، قطر دا ټول د دې د پیټروکیمیکل پلانټس، آیل ریفائنریز، واټر فلټریشن پلانټ دا چې ټول وارځي. خو مطلب تاسو دا ټایم کې وګورئ یو
قریبي الای چې کوم یو ای هغه نیوټرلایز شو لکه باقی سروایو کړل مخکې ګوري ته دا غنما چې 230 چې کوم لیټیسټ اوس ګوګل میپ او دا باقی کم انډیپندنٹ ادارې دي دا غي دا ریپورټ چې تقریبا 230 ملټری ټارګټس په میډل ایسټ کې د امریکای هټ شوی دي او دا ټوټلی لکه یوزلیس شو ریډنډنٹ شو مطلب دا چې 13-14 بیسز کم مینو هغه نه امریکا لګیا دی دلته به ډرا کوي یا روانه شو دا ریپورټس هم دي چې په اسرائیل کې به خپل بیس جوړي نو تاسو کو د میډل ایسټ یو ټوټل سټرکچر چینج شو بل ګوري دا ټیم کې د RF4 والا چې کوم R4 والا زمونږه فورن منسټرز میټینګ وو د سره پیرالل لکه اغیم دا فیصله وکړه چې موږ په دې ریجن کې پاګه کې قطر دی پاګه کې ایجپت دی پاکستان دی او سعودي عرب دی دا غي دا فیصله دا چې موږ دا ریجن به لانګر سټیبিলিټی ته ځو ټیک لانګر سټیبিলিټی مطلب دا شو چې دلته موږ وی ار ګوینګ ټو هاف سم کایند اف یعنی ملټری الاینس خو هغه بیسپیکټ یو لوز الاینس یا یو مضبوط الاینس اکنامک الاینس تاسو جوړې دي شو بیا که ایران هم تاسو سره شامل شي بیا تاسو د اوټساید فورس ضرورت نشته خطر د ایران نه و خطر د اسرائیل نه روس د اسرائیل خلاف غالبا زموږ ډیټرنس هم دی اخی یو خبره کول غواړم چې دا کم لاست دا 19 فرایډے باندې چې دا ټاکس لګونته ډیلی شو او دا الکترونیک دستخط شو دی حواله سره د پاکستان انټيليجنس سورسز دا وی چې ډېر لوی پلاټ د موساد چې هغه د پاکستان وفد یا د ایرانین وفد هغه ټارګټ کولو نو ګوري لکه مطلب دا دی چې ملټری فرنٹ شو سایکولوژیکل ډیپلوماټیک ان ایون انټيليجنس نو تاسو ګوري د ریجن ټول نه طاقتور ملک اسرائیل نیوټرلایز شوی دی دے ار آن د بیک فوټ یس فردا صاحب یو غټه خبره دا کیږي چې لکه یو جنگ بظاهره خو ټرمپ ټول دنیا ته وایي چې زمونږ خپل اهداف ترلاسه کړه خو چې په معاهده راغله نو په معاهدو کې په 1500 کې 14 نکات خو ته به وایي نه دا د تهران ټایپ رایټر چې کوم دی هغه ټایپسټ چې کوم دی هغه لیکلي دي او 15 باندې چې کوم دی د جوائنټ دغه دی او تاسو ته پته ده هغه نیوکلیر دغه باندې ایران د مخکې ویلي چې موږ نیوکلیر ویپن نه جوړو صحیح ټیک شو دغه یو نقطه وه او د معاهدې سسټینیبلټي دا یو غټه مسله او د دې معاهده په دغه کې چې کوم دی نو تاسو اوورال د جنیوا چې کوملته خبره تر شو چې هغه ته د اسلام آباد اکارډ نوم ورکړل شي دا د پاکستان یو بل لوی کامیابی ده یعنی معاهده په الته کېږي او نوم له د اسلام آباد ورکړل کېږي خو کامیابی څنګه تاسو ګورئ دې سیستم لیاز صاحب داسې دی چې تاسو وګورئ نو انټرنیشنلی هم په دې جنوا کې به ډېرې زیاتې چې دي د معاهدې شوي دي بالکل د افغانستان معاهده هم د رشیا چې کومه وه رشیا هغه هملته شوې وه خو دې کې ډېرې لږې چې دي نو هغه امپلیمنټ شوي دي په هغې عمل درآمد شوی دی داسې معاهده هم شوې ده چې په د افغانانو سره په خانه کعبه کې د دې خپلو کې هم معاهده شوې ده په ګورنر هاوس پیښور کې هم شوې ده اوس مسله دا ده چې لکه زما په نظر کې بنیادی طور باندې ایران ټارګټ کولو مقصد دا و چې اخوا لکه ایران به د میډل ایسټ نور ملکونه ټارګټ کوي او اسرائیل چې دی نو هغه به ننوځي لبنان ته او ښه کافي حده پورې رسېدلي دي دا تاسو چې اوس کومه خبره کوئ که نه د دې ډومبې د دې معاهدې په روح باندې آیا اسرائیل به واپس خپل ځای ته لاړ شي کم ځایونه چې دی دغه کړي دي بیا چې په فلسطین کې یا لبنان کې کم ډیمیج شوی دی نو هغه به کمپنسیټ کی او څنګه به کوي آیا امریکا چې دی تاسو ته یاد شي نو د امریکې صدر یو سټیټمنټ ورکړلو او اومک کسات چې دی نو په اسرائیل کې د دی چې کوم ډیپلوماټ دی هغه د هغې الټه سټیټمنټ ورکړلو ټیک لکه اوس الته کې چې کومه لابي ده په د پرو اسرائیل چې کومه لابي ده هغه لګیا دی د امریکن پالیسیز یا د امریکن د الیکټډ خلکو هغه ډینای کوي یو طریقې سره اوس مسله دا ده چې دې معاهدې یو خو غټ کار دا وکړلو چې کم از کم د میډل ایسټ چې زما په خیال باندې یو نوې اتحاد سموده پس یو نوې اتحاد راتلو ولا دی او هغه به داسې اتحاد وي چې هغې کې به ایران ترکی پاکستان دا به دغه کوي او دا میډل ایسټ څومره ملکونه دي ما سوای د یو ای نه او میبي یو ورځ داسې راشي چې هغه هم دې کې شامل شي دنیا ته او خاص کر میډل ایسټ او پاکستان ایران او ترکی ته بلکې مسلم کنټریز ته به
د دې اتحاد ډیره زیاته فایده وي چې که فرض کې د دې یو فوج کیږي د دې ډیفنس چې دی نو هغه یونیفارم کیږي نو زما خیال دی چې هغه اکانومي بشاته یو شیرازي صاحب چې څنګه خبر وکړه کنه چې ملټری سټریټیجي یا ملټری پلانینګ چې دی دا د سروایول لپاره یو ضروری سیز دی او اوس په نن دور کې چې کومه ټیکنالوژي ده نو پکار ده چې د میډل ایسټ غوي فاینانشل پوز دغه سپورټ وي او د پاکستان یا د ترکی یا د ایران چې دی د ټیکنیکل هند وي نو دا به ټولو د ریجن لپاره د دواړو لپاره به دا فایده شریف صاحب یو مین سوال دلته پورته کیږي چې یاره جنگ هلته بند شو ودرېد تیل نرخونه هم کم شو کافي حده پورې موږ تمه ده چې یاره بیا به واپس تقریبا هغه پری چې کوم وار موډ و هغه ته به لاړ دغه شي خو یو بل څیز دی هغه د معاشي استحکام پاکستان په مختلفو ځایونو کې تر اوسه پورې هغه معاشي اهداف چې کوم دی هغه ترلاسه هغه شان نه کړل څه ګڼئ چې د ایران سره مین سیز تاسو ته پته زموږ د ایران ګیس پایپ لاین یو منصوبه ادق شان پرته وه د پابندیانو د وجې د مخکې نه کېدله نور د ایراني مصنوعاتو وغیره سره د پاکستان چې کوم تعلقات هغه هم نه کېده نو د دې سره دې سیز ته څنګه ګورئ ځکه چې دې کې نه د بندرګاه ضرورت شته دی او نه د چې کوم دی بایر سره ټول د روډ د لارې به سودا کړي څنګه چې زموږ د افغانستان سره دغه رنګ به د ایران سره لحاظ به داسې ده چې څومره د IMF او د ورلډ بینک کنډیشنلټیز دي غالبا لکه دا نور ملکونه خو تاسو کوئرس کړل په یو لیول یا په بل لیول د پاکستان د کنټرول کولو لپاره تاسو جوړوي یوز کوي اکنامک سټرینګز ټیک اکنامک سټرینګ کا یا د IMF ته یا د ورلډ بینک ته هغه که د UAE مو تاسو کتل لکه دا ټایم کې موږ ته سیزونه ښکاره شو چې په دې میډل ایسټ کې کم ملکونه داسې وو چې سو کال برادر اسلامي ملکونو خو هغوی کار کولو دغه رات چایلډز او د شباتس دپاره هغه ویټیکن چې کوم میکانیزم د دنیا بینکینګ نظام تاسو وختي خبر وکړه چې لکه د امریکن پالیسیز کنټرول کوي زما په خیال هلته یو پوره د زاینسټ لابي ډېر میکانیزم دی تاسو بیا کو دا وایي چې ډیموکریټس ښه دي او کو ریپبلیکن هغه فیډل کاسټرو د چا یو ته تاسو کې ستا په خیال کې کم ښه دي نو هغه ویل ډیموکریټس آر د یعنی ایکسټریمست فیس اف زاینسټ اینڈ ریپبلیکنز آر د سافټ فیس نو مطلب دا د هغه اوسم کیږي اوس تاسو ګوري نن تاسو سوشل میډیا وګورئ امریکن میډیا وګورئ په هغې کې اوس دا یو بل ټرینډ چړي لګیا دی چې بھئی هغه لابي چې کوم د دې اګریمنټ خلاف ده نو دې کین ټرای اینډ کل پریزیډنټ ټرمپ لکه هغه ژوند ته خطره ده یو دا نوې یو ټرینډ شروع شوی دی نو زه دا ګڼم چې د پاکستان سروایول څنګه تاسو وکړه چې آبنای هرمز بند شو پاکستان الټرنیټ 6 روټس ورکل ایران د پاره چې تاسو په دې باندې ټریډ کوئ شو هغه امریکا ته داغي اندازه وا غالبا دا چې په دې ټولو خبرو کې بیک گراوند ډیپلوماسي کې د پاکستان خپل انټرست هم پایپ لاین ولای شو خپل ځای باندې ول تاسو ګوري $12 بلین چې کوم د ایران ټریډ دی تھرو آبنای هرمز او ټو سنت چې کوم زموږ میډل ایسټرن کنټریز کو هغه موږ ډایورټ کو اینڈ ریچ ټو سنټرل ایشین ریپبلکس ټو پاکستان اینڈ چاینا دا د پاکستان د لپاره ډیر لوی لار ده ګور تاسو سره یعنی جابز راوځي تاسو سره به چې کوم د لیبر به کنزیوم کیږي بل یو غټ سیز دا ګوري زموږ څومره بارډرینګ ایریاز دي وی کین هیو ان الیکټریسټي ایکسچینج او واټر سیستم ټایپ اف اګریمنٹ ود ایران تاسو ګوري په تافتان او په دغه ایریاز کې بلوچستان بارډر باندې څومره بجلی چې تک هغه آن هیومانیټیرین ګراوند ایران ورکوي لګیا دی یو کار وکیږي چې کم سمګلینګ کېدو زدا غنم چې تیل ایرانی تیل مخکې مراتل ډیزل دلته ټول په بلوچستان کې او ایون ډیر هغه پورې کراچي کې ایرانی تیل استعمال دي خو هغه فائدہ و انډیویډوالز تا اوس کومګه ایران سمګلرانو ته تاسو ګوري لکه مور دن $10.5 بلین دا زموږ د SPR سټیټمنټ چې دا POL سمګلینګ کیږي هغه کې چې څوک هم انوالو په یو خبره به ضرور موږ اپریشیټ کوو چې زموږ فوج هم ډېر لوی غټ زړه کړی چې دا بارډر سمګلینګ بند کړی دی مطلب دا د خلکو الزام بداو چې فوج ولاړ دی سمګلینګ کیږي FC ولاړ د سمګلینګ کیږي موږ بارډر بند کو د افغانستان بارډر خبره کو د ایران بارډر نه موږ نارمل ټریډ سره سره تاسو ګوري لکه نور داسې وایبل پروجیکټ دي چې کوم زموږ پاکستان افغانستان او د ازبکستان ریلوے ټریک ته تاسو ګوري د سی پیک والا ریلوے ټریک موږ راوسته دی ته مزار نه بده راځي لنډی کوتل ټو بیا موږ RCD شهرا ایران ته موږ تللی شو بای روډ موږ ټریول کولی شو کم چې مخکې کېدل ترکی پورې تللی شو یورپ پورې تللی شو نو موږ سره دا ټایم کې کو فرض کړه د میډل ایسټ سټیبلایز شو او ایران باندې پابندیان اوچته شو نو بیا د پاکستان او د ایران جوائنٹ اکنامک ملټری او دا غنومګه چې د دې سروایول ډیر حد پورې په یو بل باندې ډیپند کیږي ولې چې زموږ
اوس تاسو ګوري چې ویسټرن بارډر دی هغه افغانستان سره زموږ تعلقات مونږ وایو چې خشي هغه کې ډېر فیکټرز دي خکېږي نه خکېږي په هغه کې سپویلرز هم ډېر دي پکې د افغان طالبان رژیم خپل هم انټرسټ دی مې بي زموږ هم څه غلطیانې وي خو غټ څیز دا دی چې مونږ کو الټرنیټ روټس ګورو که نه نو غالبا مونږ له اوس دا هم پکار دي چې د افغانستان روټ سره سره یو خو د دې روټ متعلق یو جرنل پرسپشن دا و چې یاره که دا بند شي نو پاکستان سروایو ممکن نه ده یو خو 11 اکتوبر نه پسه بند دی ما خلک هیڅ داسې مسله شته دی مسلې دا نه شته مسلې به وي ګورئ جی بارډر ټریډ تاسو بند شو بارډر ټریډ تاسو وایي زموږ 2 to 5 بلین ډالر زموږ نارمل ټریډ او 48 بلین ډالر دا سمګلینګ مطلب دا چې د بارډر سره اوسیدونکو خلکو خرپتیان دي رپتیان دي تاسو خپل ګوري 15 په سنټ کې ناشتي نو دا په خلک کم کاروبار داسې دي چې هغه خالي د بارډر نه تاسو اوړي او وروړي نو غالبا دام د پاکستان د اکانومي د پاره ډیر لوی ډیسیژن دی چې تاسو په اکانومي کې په اربونو ډالر راځي په بیک کې او هغه بیک کې تاسو دلته خالي کیږي په پاکستان په سیستم کې نو تاسو پیسې خو ډی ویلیو کیږي تاسو میډیسن تل पैसे په بیگ کې راغلي دي تاسو ام تلې دي پیسې په شاپر کې راغلي دي اٹ واز نیور کمینګ تھرو نارمل بینکینګ چینل یا خو به تاسو میکانیزم جوړ کړئ چې میکانیزم جوړیږي بهشک مو وایو چې د افغانستان دغه آرام اقبال صاحب ویل چې د افغانستان د ایشیا زړه د سنټرل ایشین ریپبلیک نو کو فرض کا د زړه خرابي خو ظاهر خبره چې هغه د زړه خرابې لپاره دوايي پکار ده زړه ملوي ولغواړي او خپل انټرست هم دي زه خدا غنم چې زما د لپاره د پاکستان انټرست ټولونه زیات بهتر دي په نسبت کومه لینګویسټک بیسس باندې دا خبرې کو یا موږ د مذهبي او د شرعي لحاظ سره او د ورولۍ خبرې کو موږ سره خو ورولۍ نه کا نه یو ایر ورولۍ کا او نه افغان طالبانو کړه نه افغان لیبرلز وکړه نو موږ لکه چې څومره پورې کوو لګي دا کافي دا مفادات یو دلم زموږ چې کوم دلته دغه هغه به نه هغه سيزونه فرض لازم لګ یو مختصر شانته راکې نیوکلیر وار یا روا مطلب دا داسې جنگ نو چې را پای کې پاکستان پخپل هم یو نیوکلیر پاور دی مطلب اسټابلیشډ نیوکلیر پاور دی ډیکلیئرډ نیوکلیر پاور دی په داسې وخت کې د دې جنگ خطرات او داسې یو پوزټیو اړخ تاړول هغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ لحاظ صاحب دا خو زما خیال راځي چې ټولي دنیا لکه یوازې پاکستان باندې یا د ریجن باندې دغه کېدو سفر کېدو دا به بیا داسې وه چې نیمه دنیا به آی سره ولاړه وه نیمه به دېخوا ایران سره ولاړه وه نو دا به هماغه شانتې په څه نه څه طریقه اوس هم په دې موجوده جنګ کې هم تاسو وګورئ چې ډېر ملکونه چې دي نو ایران سره ولاړو زیاتره چې دي نو امریکې سره ولاړو نن چې امریکې صدر چې دی په نیټو باندې تنقید کوي که نه نو خو همدغه شی وکنه چې که خدا نه خواسته د جنگ چې دی نیوکلیر وار ته کنورټ کېدو یا هغه شروع کېدو نو خو ډیفینیټلی امریکې سره به همغه د نیټو هغه چې کوم اتحادیان دي هغه به ورسره بیا دې خوا به چین او روس او پاکستان ایران دا به یو بل بلاک جوړېدو نو یو قسم ته د پاکستان چې په براډ دغه کې وګورئ تاسو نو دا د پاکستان هغه کوشش و چې دنیا یې ټوله د دې تھرډ ورلډ وار نه او د نیوکلیر وار نه چې دی دا بچ کړه ځکه چې بیا د نیوکلیر وار خدای دې نه کړي که بیا دغه شانتې څه سچویشن راتلو نو زیاتره سفر کېده به پکې مسلم کنټریز بالکل میډل ایسٹ پاکستان ایران ترکی قطر دا به دغه کېدل نو دغه لکه د پاکستان هغه دغه چې یو خدا وه چې پاکستان په خپله تاسو خبرو که چې ډیکلیر اټامیک پاور دی نو دغه یو یره وه چې که فرض کړه دلته کې د ایران خلاف څه داسې څه شی کېږي که تاسو ته یاد شي نو دغه په سوشل میډیا هم چلیدل چې که اسرائیل په دی باندې نیوکلیر ویپن استعمالوي نو پاکستان به ډیفینیټلی د دې جواب ورکوي بالکل نو که دغه سیس چې دی لکه د دغه به پاکستان ښه ټیک ټاک روکتام ده هغې سره لږ اشرعي صاحب وار چې کومه دی عمومي توګه څه ښه نه وي خو بعضې د هغې کې وګورو په یو لانګ ټرم کې د هغې یو پازیټیو څه څیزونه هم مخې ته راشي امریکې خو په ظاهره چغې ووهللې زما یو سوال یو نقطه دا ده چې ما خپل اهداف ترلاسه کړل لږ تاسو راته وایي د اهداف ته هغه څه وو چې هغه ترلاسه کړل لکه چې موږ به کله د ملګرو سره کېناستو چې کوم دا د ډیپلوماټیک دا نو هغه ویل چېرې هغه اوس تېښته غواړي او ځان ویستل غواړي انګریزي کې چې څنګه تاسو ته سیف پاسیج چې کوم دی چې هغه ته ما یو خو دغه دی بل شرعي صاحب یو مختصر دغه راځي د دې نه مخکې د ډرون ټیکنالوژي چې کومه وه دا په یوکرینین وار کې دغه شو
خو په دې جنگ کې اسټابلیش ولا یعنی که تاسو خېلی د ایران جنگي جهازونه د 60 ماډل والا گاډي دي هغه کې دي خو دا ډرون چې کوم ده نو دا ټول میډل ایست هغه لپاره قابو کړي ګوري جی ماډرن وارفیر ډیر چینج شو تاسو کتل چې کم د پاکستان او د انډیا دا یو لیټمس ټیسټ و زدا غنم چې د زاینست لابي او د اکھنډ بھارت چې کم د انډیا کانسپټ دی دا دوه ملکونو په دنیا کې دي چې هغه ایکسپینشن غواړي اکھنډ بھارت او ګریټر اسرائیل نو دا یو لیټمس ټیسټ پاکستان باندې دیو چې ګوري پاکستان څنګه ریسپونډ کوي نو پاکستان آؤٹ اف د وے ریسپونډ کړه بیکاز اف ا نمبر اف ریزنز پاکستان یو ډیټرنس دی د چاینا د پارم رشیا د پارم ایران هم یو لحاظ سره غنم چې یو زمونږ لپاره ډیټرنس بفر ډیټرنس د ټولو د پاره دی لکه دې کې دا خبرونه د خلک لکه بعضو کا زه هم چې د خوشفهمه باندې خبره کې چې ایران ډېر لوی کمال کو دې کې کمال د نور خلکو مشته پاکستان غټ کمال دی پکې د رشیا کمال دی د چاینا کمال دی هغه دا منی اسی په پارلیمنت کې پاکستان زنده باد او په محبت کې غانې جوړي اوس پورې زموږ خپل خلکو جوړې نه کړې هغه جوړې لګیا دي د ریزن از ګوري قومونه بیا ګوري د ایران یو هیستوري دا اټس لایک thousands of years resilience دی یو ریزولوډ دا خلکو and they stood by ولې چې خلک ودرېدل تاسو بل خبرو کا چې چینج څنګه شو تاسو ګوري ایر فورس وارفیر لکه هغه زمانه لاړه چې ټانک پر راتلو موږ د ټانک لاندې بسم ټانکو کی سبسه بڑی لڑائی چونډا کی لڑائی هغه نه پات بیا 71 والا نو تاسو دا وارفیر دلته یو ایر پاور تاسو خولو هغه زه غنم چې اي اي پکې ډېر انوالو هغه کې تاسو ایواک سیستم او سټلایټ چې کوم جیمینګ هغه ډېر لوی یو سیزو بیا د ډرون د پاره تاسو سره یعنی ایون د جیمینګ سیستم هم کار نه کوي چې د اسرائیل ونته چې هغه ډیوډ سلنګ کارونه کو پیټریاټ کارونه کو دا غي آیرن ډروم کارونه کو او ټارګټ هټ شو او سه هټ شوی دي د موساد هډ کوارټر هټ شوی دی د هیفا کې دا غي انټيليجنس هډ کوارټرز هټ شوی دي بیا تاسو ګورئ دلته چې کوم هر پروجیکټ په یو ای کې په اسرائیل کې چې کوم ویدر چینجز چا به شفت کول لکه this is not like here say دا پریکټیکل خبره ده یعنی هغه سیندونه چې یو له سکاله پورې په ایران کې اوچ واغې کې وبراله نن تاسو خپل موسم وګورئ په جون جولای کې تاسو خبردار بار تللی شي لکه اټس چینج ا لاټ بیا موږ ته دنیا یو بل تھریټ راغی چې پاکستان د کلایمټ چینج ډېر زیات متاثر کیږي او کمال خبره ده په یو ان چارټر کې موږ په موست افیکټډ کنټریز کې نه راځو اټ مینز دا جنگ یو لیول نه دی دا ملټي پرونګ وار دی دا تاسو سره د اکانومي وار هم دی دا سره د ټیکنیکل وار دی راځم د ډرون طرف ته ډرون ټیکنالوژي چې کومه ده کنه بیسیکلی هغه ټول لکه د جنگ سټرکچر چینج کړي لکه په لو کاست باندې هیوج ډیمیجز او تاسو ګوري پرون دا ویل کیږي چې امریکای لکه مخکینی 2030 پورې غالبا 32 پورې دی چې 3 لاکھ ډرون به موږ جوړو لکه د سوچ خبر دا چې هاو دے چینج देयर مایند چې داغه B-52 نیوټرلایز شو F-35 را پریوتو داغه آیرن ډوم او ډیوډ سلنګ او پیټریاټ ټول نیوټرلایز شو یعنی ایران لکه پاکستان په جنگ کې نیمه د اسرائیل او د یورپین چې کوم ټیکنالوژي داغه نیوټرلایز شو او د ایران په جنگ کې یعنی پاکستان او د انډیا په جنگ کې او د ایران او د اسرائیل په جنگ کې تاسو آلموست ټوله یعنی د امریکای او د اسرائیل ټول هر څه نیوټرلایز شو اټ مینز چې تاسو خپل ویپنز ایکسپوز شو ناو واټ از نیکسٹ چاینا ګوري لګیا دی هغه ډرونز مو قتل هغه سټیلث مو قتل هغه B-52 مو قتل یوکرینین جنگ او د ایران جنگ زه ګڼم چې نیکسٹ فیز چې کوم وي کنه تاسو نن ګوري هغه به یو بل دنیا جنگي تاسو د میزایل جنگ به ضروری هغه به د راکټ جنگ ضروری او زه لکه دا سوچ کوم کله کله چې کم طرف ته موږ به خوځونه د زین او یو بل ملک په تباہ کو ایران ته د نیوکلیر پاور ضرورت نشته هغه چې کوم میزایل ټیکنالوژي دا چې سو ایڈوانس بیا ابنای ورمس په تور باندې یو غټ هتیار هغه رالو چې چاته اوس پورې نو پته دا د امریکای جنگ دا اسټابلیش کو چې دا هتیار هم تاسو سره تر اخره پورې استعمال شي کله پورې لکه محمد بن سلمان کینال نه جوړیږي او اسرائیل چې کوم د خپل ریډ سی پورې یو کینال نو واسي هغه یو بل خبره غټ پروجیکټ دی لس کاله په دې لګي خو سټیل زدا غنم چې ماډرن وارفیر هغه صرف تاسو دا وکړل چې د ایران جنگ او د اسرائیل جنگ دا د اکانومي جنگ مو دا د نروز جنگ مو دا د ټیکنالوژي جنگ مو او یعنی دا زه غواړم چې تاسو وختي د اټمی جنگ خبره کوله اوس په خلک اټمی جنگونو ترځي بیکاز دیز وارز ار مور ډسټرکټیو یس یوکرین یو ډیر لوی پاور یعنی ورکوټ ملک ګوري دي ورکوټي ملک څه چلو کو هغه یو غټ ملک راو پرزورو یوکرین لګیا دی رشیا د ټف ټایم ورکی لګیا دی ایران د دنیا دو سپر پاورز نیوټرلایز کړ بالکل صحیح او داغه الاینس بالکل فرلازم لګ په بجټ لرا شو ټول خبرونه به تاسو فایل کړي او د یو وخت موږ پروګرام کوو نو ما په خیال نن مسعودانه پر توقع ده چې بجټ منظور شي صحیح زه لګیو مختي وراله ومنو
نو بیا خو د بجټ پیش کولو د عمل ته لږ وګورئ د هغې نه راته اوس پورې حال بیان کړئ. لیا صاحب تاسو ورغلم وي او تاسو به کتلیم وي چې هلته کې چې کوم موږ منتخب کړي خلک دي هغوی څونه سنجیده دي د دې صوبې د ترقۍ دپاره د دې خلکو د مسلو د حل لپاره او بلکې داسې دی چې د خپل چې کوم ایم پی ایز دي حالانکه د دوی میجورټي د 92 د دوی ایم پی ایز دي خپلو کې دومره زیات دوه څیزونه دي لحاظ صاحب. یو دا ده چې یو خو دغه ایجنډا ده چې بانی پی ټی آی رهایي دومره موده وشوله بجټ هم راغلو هر یو څیز د تیر کال تاسو بجټ الوکیشن وګورئ چې په هغې کې څومره پرسنټه خرڅ شو او څومره لیب شو. یو دویم دا اوس چې کوم بجټ دی دغه کلو نو چې کومې منصوبې دی دغه کړي دي نو داسې پروجیکټس یې پکې دغه کړي دي چې هغه به 10 کاله 15 کاله 20 کاله 10 کاله لکه تاسو په ډېر کار کړی دی په خپله مو هر یو څیز وکتل. اوس خبره ده د پیښور دپاره تیر ځلم کلین اینډ گرین پېښور پولون کا شهر پېښور او پته نه لګي څه شی او تاسو ورشئ وګورئ د پیښور هره کوڅه چې ده هغه لوټي پراته ده. په دې 2 کاله کې تاسو ما ته وښایئ چې په پیښور کې کوم داسې یو غټ پروجیکټ راغلی کوم یو څیز ته دغه کلو لکه ستا ټرافیک چې دی برباد دی ستا د اوبو سیسټم ته نن د پروینشل کیپیټل دپاره مرکز سره د بجلی پروجیکټ خو هغوی وایي چې زموږ شته که نه څه شی 200 اربه روپۍ دي لکه ټیک د 200 روپۍ خو دغه تیر د دې کرنټ بجټ نه که نه د دې مالي کال 200 نه 32 ارب په هغې کې خرڅ شوي دي سر. چې که موږ وګورو نو د هغې کې وایي چې 32 ارب روپۍ په ریوایټلایزیشن پروجیکټ خرڅ شوي. ښه نو تاسو په خپله د دې پیښور کې ټوله ورځ ګرځئ دا چې کومې خرڅ شوي 32 ارب روپۍ چې دي لکه دا په خوله یادېږي نو څومره تاسو ته ښکاري چې آیا د بجلی سیسټم ټیک شو د ګیس دلته کې تاسو وګورئ چې صوبې سره خاص کر پروینشل کیپیټل سره څه کیږي. بیا تاسو وګورئ اوبو د پیښور کې انتهایی خطرناک حده پورې د اوبو لیول چې دی دا غورځېږي لاندې حیاتاباد کې وګورئ تاسو یا بل ځای کې ګوره. لحاظ بل د ټولو نه غټ څیز دا دی چې تاسو اګریکلچر وګورئ چې څومره تباه او برباد دی. اګریکلچر خو بالکل نګلیکټډ دغه دی. شریف صاحب تاسو هم بجټ کې وایي او بلکې پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې وایي نو لومبل سوال دا و چې بجټ خو زما ذاتي چې کوم غونو بجټ به 3 میاشتې کې راکالي دا اخره پورې د دوی یو خپل منځ کې کنفیوژن نو تاسو سره خپل حال بیان کړئ. زه خو دا سوچ کوم چې ما سره ټول دي 200 روپۍ او زه وایم چې زه به 2.5 خرچ کوم لکه ما خو غالبا هغه فاینانس منسټر صاحب خو د هغې خبرې جواب هم ونه کړو زموږ یو ملګري هغوی له یو ډېر سیف پیسیج ورکړو موږ څنګه چې موږ هغه له سیف پیسیج ورکړو که نه امریکې له نو 180 بلین روپۍ ستاسو خپل ریونیو ده بجټ ستاسو ده 2170 بلین روپۍ. بیا تاسو وایي چې جی دې کې به 143 بلین موږ ته راځي د اویل اینډ د ګیس رایلټي نه به راځي. بیا موږ ته 150 بلین ډالر پروجیکټ کوم دي دا فورن فنډډ دي. فورن فنډډ ولا دا وایي چې تر څو پورې وفاق ګارانټي نه ورکړي نو موږ هغه پورې فورن فنډډ پروجیکټ دلته نه پرېږدو. بیا تاسو ابرز وایي چې بجټ موږ ډېر زبردست پاس کو 175 ارب چې کوم موږ نه غواړي لکه وفاق هغه 1000 ارب کې نو موږ هغه نه ورکوو. نو زه دا ریان دی ما چې صرف 9% تاسو خپل ریونیو د بجټ 91% به تاسو د فیډریشن نه غواړي. ټیک شو 8% 8% نو نو به وایو د ریونیو ما ځکه ته ویل چې دا 8% ها د کیپرا لګوت ریونیو زیاته شوی د موږ ما هغه په تاسو د جیبو خبره تاسو ورن یو سیز وګورئ د هیلث بجټ کې چې لس بي ایچ یو بدلته 15 بدلته فلانه بدلته تاسو به حیران یو غټ خبر تاسو در کوم په نشترآباد کې یو جنرال ګورنمنت هسپتال دی اب په 30 جون باندې بند شي مرف یو اداره هغه چلو هغه یو خط لیکل چې تاسو دا بند کوي ولې چې نور نه اوس دا اریانه پېښور کې هیلث سټي جوړیږي هیلث میگا هیلث سټرکچر جوړیږي او یو هسپتال چې 2.5 کروڑ روپے دا غیر معنا خرچه دا ګورنمنت وی چې بند شي دا مونږ نه لو پاګه کې دا اربونو روپو ماشينري پرته ده د سوچ خبره دا چې دا پرایورټي دا کو فرض کا داخله بدري سو بیروزګار کیږي دا خو بل خبره ده هغه هسپتال کې ماهانه تقریبا 3 لک خلکو هغه ته دا غینه یعنی مطلب دا چې فائدہ اوچتوله سوچ دا پکار دی چې د گورننس ایشوز پرایورټیز سدي پرایورټیز دا دي چې 1500 سکیمونه زاړه تاسو روانو ای ډی پی کې 1201 تاسو نو ریټ کړو
بیا تاسو سوال هم د حرام او حلال اگر رستونی چې فاینانس ډپارټمنټ 1500 حرام وګڼل هغه وکړل تاسو په 1201 نور ورکل هم دغه 1201 د پاره 1000 ارب روپے تاسو بجټ زیات شو 48 ارب روپے تاسو ډیفیسټ بجټ دی نو سوچ خبردار بیا تاسو وایي چې وفاق سره هم دا کو او هغه سره هم دا کو زه دا سوچ کوم چې په پیپر ورک باندې آیا رستونی زمونږه 500 غالبا 25 بلین 547 ارب روپے اي ډي پي او پاګه کې څومره 27% یوټیلایز شوی و باقي ځکه نه ده شوی چې تاسو سره پیسې نه وي تاسو د 10 ارب روپو سکیم یو ټیکدار لور کړی 1 ارب هغه خرج کړي 30% تاسو کمیشن راووتو نو باقي خو لکه هغه پروجیکټ بیا په ټوله ژوندۍ کې نن تاسو ورو حیات تاسو فرید لالاوی چې په پیښور کې حیات آباد ټول کندې دي ټیک یو پیپ شپې چې یو د ورځې چې ولا که څه چل جون نمخ کې پورا کول دي څه پورا کول دي پیپ اچول پورا کول دي نه دا زموږ پرایورټیز دي بیا تاسو ګورئ چرته زموږ انډر پاسې جوړیږي 1.6 بلین حیات آباد کې او 2 بلین بیا چې کوم دی هلته بیا سوچو کوي تاسو کله کله زه خبرو کوم بیا زموږ یو څو مرګري خپه کېږي نو تاسو لږ چرته تاسو لاړې د فیس 3 چوک نه روان شوي د زرغونی جومات پورې هلته مونږ خوړ په جنګلې کې بند کړی دی څنګه هغه خوړ غاړې ته مونږ کم از کم چې نه کنه نو کومه اوسپنه چې لګولو دا پته نه د کومې فیکټرۍ دا پته نشته او سوچ پکار دی چې په ټنونو اوسپنه تاسو د خوړ په لاره کې جنګله ولګوله چې دا مونږ یو واکینګ ټریک جوړ کړی دی نو هسپتال نشته د اوبو پرابلم دی چېرته واشروم جنرال واشروم نشته په ټول ماډرن یو غټه مسله ده ډېره غټه ماډرن حیات آباد ټاونشپ کې او تاسو خوړ ته جنګله لګوله چې خوړه خو درونه بالکل صحیح نو لکه دا پرایورټیز دي زموږ اوورال که موږ د بجټ ته وګورو نو په بجټ کې زموږ شرایط صاحب چې ذکر وکړو 1201 نوې منصوبې راغلي شوي دي 1201 نه وړاندې تقریبا 1599 2765 نوې منصوبې 2765 منصوبو کې دا منصوبې مکمل کیږي خیبر پختونخوا ته نور 3500 ارب روپۍ پکار دي اوس ګورو چې دغه 3500 ارب ده چې خیبر پختونخوا ټوټل اي ډي پي دوی چې 524 دا خو چې کله کتاب کې د هغوی سره وګوره هغوی وایټ پیپر دا 235 ارب روپۍ دي والله دې وکړي چې دوی ته خپل اهداف ترلاسه کړي چې د صوبه ترقي وکړي درشاه شیرازي صاحب ستاسو ډېره مهرباني فرید الله صاحب ستاسو ډېره زیاته مهرباني پروګرام وخت سره ته خپل کوربه لحاظ ته اجازه ورکړئ د الله په امان